الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لوی سو جرگی پا لرو بر کوو بیا با سم گزار پا ستمگر کوو او تیر چشی دا تور شبخون پا طول پختون بیا باچا اختر با پا باختر کوو دا تاریخی خار بنو دا دی جرگی ډیرو قدرمنو مشرانو دا جرگی بلون کے چیرمین محترم محمود خانہ چکزے دلتا پا حال کے ناس نور ډیر قدرمن مشران مشر منظور احمد پشتین نور ټول قدرمن خویان دی ننگیالی حیاداری تکڑا زوروری چه تاسی دا 10 کروڑا پختون په نمایندګۍ دلته راغلي واقعي چې تاسې د ډېر ستر افتخار چې کومه دی نو هغه لایق یې ستاسې ډېره مننه کوم آباد رونو د بنو د زړې قرار جرګې ذکر کیږي چې په 22 جون د 3 جون 20 کومه عیني فارمولا پیرنګیانو اعلان کړه درې لوی کمیشن دلته راغلی وي سایمن پاتیش یو کم دیرش کې بیا بل کمیشن بیا بل کمیشن بیا زمونږ د سیاست نه لار ورکه شوه پښتنو په دې ځای کې یوه جرګه مقرر کړله او دا یوازې د خدایي خدمتګارانو نه وه دا د غرونو د پښتنو د جنگ د پښتنو چې کومو جګړې مبارزه کوله د پیرنګیانو سره او د دې اوارو د جنوبي دا د ټول پښتون بلکې که زه دا ووایم چې دا صنوبر کاکا دي په دې کې ډېر عظیم کار کړی او د پښتنو نه په 6 جولایي چې کوم تپوس کېده هغې ته بند بنا کوله په 20 کې چې پښتنو نه تپوس وکړي دا هم سپکاوی و چې ته د پښتون نه تپوس کې 100 کاله پخوا ته چا تپوس نه کوو د غازي امان الله خان وخت کې چا تپوس نه کوو پیرنګیان چې څنګه مکارو د خپل خصلت په حساب زمونږ د سادهتوب زمونږ د پسماندګۍ د شیطانۍ چې کوم یو عمل یې موږ سره غوښته نو د دې دپاره پښتنو په 21 او 22 جون باندې جرګه وکړه پښتنو وویل چې موږ نه هندوستان غواړو او نه پاکستان غواړو موږ پښتونستان غواړو دا خبره یې وکړله او د دې داسې مثال دی لکه په ډیلي کې چې د یو هندو نه ته تپوس وکړې ته چین غواړې که ته جاپان غواړې دا داسې تپوس دی موږ پښتنو خبره چا ونه منله اوس پاکستان ته موږ خپله خبره تکرار کړه موږ له خدای غټې سینې راکړي دومره لوی سینې راکړي لکه داز یو تاشقند دومره غټې سینې راکړي اوس هم هغه مطالبه تکرار کړه چې اوس یې مني کې نه مني که یا به هغه جرګه او د هغې مطالبې مني او یا به د دې جرګې مني خو د دې منلو دپاره پښتنو ته به یو انقلابي یو د اخلاص قدم پورته کولی او هغه دا چې د دې جرګې فیصلې موږ د پارټي بازو ښکار نه کړو نو زه د اول ستاسې نه نن تپوس کوم لاول د مشر محمود خان نه او د دې منظور خان نه چې تاسو د دې جرګو فیصلې ته به یو خوله او یو اتفاق کیږئ که نه لاس پورته کوي چې څوک دې خبرې ته مطلب دا دی آمدی او دغی اوس دا بل لاسه مو سر پورته کوي چې لږ غونته کې دا کیس مضبوط شي دویم وړاندې ګیله وکړه چې سیاست په سیاست کې په کور کې د کور په انتظام کې چې د زنانو مرسته ملګرتیا نه وي د سړي په شخصیت کې د ده په پالنه کې دې کې د مور کردار دې کې د زنانه کردار نو یو خبره په دې به هم لاس پورته کوئ چې موږ به ټول په خپلو زنانو سبقونه وایو که نه به وایو زه درنه د دې د خبرې تپوس کوم یو دا خبره بل
د افغانستان نه تاسو ذکر وکړو 40 کاله او 40 کاله دا د پښتنو تاریخ نه دی لیکل شوی دا یو ډاکټران غواړي دا یو قابل ترین خلک غواړي چې دا څه تاریخونه که دشمن لیکلي که اروپایي لیکلي که بل بدماش حملور لیکلي که عرب لیکلي که بل لیکلي چې دا ټول راغونډ کي او دلته صحیح تاریخ د پښتون چې د یو سیاسي ورکر دپاره موږ هغه معلوم کو چې کم تاریخ وګورم نو د هغې به یو نوم من کیږو یو دا خبره پکار ده بل دا چې زمونږ غلامي یا زمونږ مرګ جوبله دا د 40 کالو نه ده د 14مې پیړۍ د سر نه هغه د تیمور زمانه هغه د اسکندر یوناني زمانه عرب چې موږ څه دې ته به په هغه زمانه کې تازیان ویل دوی په افغان وطن کې په ډوډو پسې ګرځېده دوی به چړونه کول 250 کاله دوی چړونه کړي او بیا زمونږ د وطن دقسې د نه خلاصېدو یوه جګړه او بیا چې زمونږ د زنانو سه د عربو په تاریخ کې د هغه وینځو ډېر د تکلیف سخت ژوند تیر شوی زمونږ پښتو خط چې کوم و د ګس طرف نه 6 ستوري به موږ کارول میخي خط دی ورته وایو او په خروشتي خط د ښي طرف نه یو کم 50 ټکي استعمالو نن چې ته د ډچ نه د فرنچ نه د انګلیش نه د هندۍ نه د فارسۍ نه د درۍ نه د نورو چینایي ژبو نه 1000 صفحې کتاب را ترجمه کې ته به 4000 صفحې لیکي دا موږ سره یعنې وکړو او بیا په وطن کې خلک وایي دوی پلنکی کار په دغه دوی ته به تازیان ویل او چې کومو پښتنو بیا تازي زبان شروع کو پښتنو خپل منځ کې هغې ته بیا تاجک وویل یعنی مثال تازي سپیکینګ پښتون افغان از تاجک د تاجکو کې موږ ډېر خطا کیږو یو فکري مغالطه ده زموږ په ذهن کې نو د پښتنو سره هغه زړو قیسو ته نه ځو مغول انګریز 14 کاله موږ د مغولو سره جګړې کړي 14 کاله په نتیجه کې پیرنګی راغی بیا 18 کاله جګړې موږ د انګریز سره کړي د ظالم سره د مکار سره د بیمانه سره چې اوس ورته څه ووایو او څه وکړو هغه کیسه لا غونډه مقدمه په سر کې اوده پرته ده خوابیده راز دی هغه لا نه ده راښکاره شوي او بیا دا کار موږ سره یعنې چې کوم ځای هغه وشو په نتیجه کې بیا پنجابی راغی زمونږ په هغه وخت کې صحیح مقدمه نه ده چال شوي زمونږ وختي یو مقرر حضرات خبره وکړه ما په دې کې دا نوټ څخه چې موږ خو په ټول عمر کې د تشدد او د دې خبرې نه دي کړي زمونږ د پاونده مولانا بیا د ای پی فقیر مرزا علي خان نه بیا د عجب خان نه بیا د عرید مولوي نه بیا د تورمزو باباجي نه بیا چې کومه دی سنډاکي مولانا د بابړې مولانا ملا مستان سرتور فقیر اخون خازي عمرا خان د جندول کاکاجي صنوبر حسین مومن دا ټوله موږ د هند نه پیرنګې موږ په دغه ټوپک ویستی دی دا ټولې خبرې دلته په پښتون سوسایټۍ کې خلکو راخیستې دي او دا چې ته بیا هم په آینده کې ښې په دې 100 کاله کې خو موږ تشې د سویلو خبرې او د خیرو خبرې او د بل څه خبرې وکړې موږ چا پرېښودو موږ وروره په دې خبرو نور نه تېروځو موږ د اوس نه مرګ جوبلې ته په دې کار کې تیار یي خلک به د مرګ نه تښتي انشاءالله موږ نه به مرګ تښتي موږ په دې خبرو نور د چا نه تېروځو موږ ته د پنجابي نفسیات هم معلوم دي د سندي هم راته معلوم دي د ایراني هم راته معلوم دي د عرب هم راته معلوم دي د دې ټولو راته معلوم دي د دوی څخه زموږ ډېرې لویې قیسې د تاریخ په اوږدو کې تېرې شوي نو موږ لا اول خپل ځان جوړول او بیا د هغې د پاسه موږ لا دې دپاره تابیا کول مشران به دواګانې کوي وختي موږ له ماښام جمع کوله څه خو دې ورځو کې دا لنډې ورځې بس مونځ او اودس او بانک سمه که نه بس هله ګولۍ بس اندادون قیصه ده نو په دې کې
چې موږ دغه مشران به دوا کوي چې دا که منځونه کوي دا د پاخه عمر خلک به انتظامونه کوي د خپلې مبارزې ته به دوی خلک رابلي او ځوانان خو به هغه کار کوي ټیک د دلته زما لاس بند دی په یورپ کې زما لاس نه دی بند په امریکا کې زما لاس نه دی بند د عربو کې ویش لکه قانوني پښتون اوسي د دوی د لاسه دونه یو غرګی نه چلچلی دی چې دا سر یې ولي او په خاص حالت کې ولي چې دی دغه ته برابري په دې خبرو نه خلاصېږئ او زه خیر غواړم او زه فلانکې غواړم په دې خو دې ځای ته ورسېدو چې نوک رانه نه څوک شرمېږي نه رانه یېرېږي نه رانه ښه بله ورځ او په 50 یو پیره مړه کړه سار چې موږ ورلو بیا شپېته وو بیا د 7 وو اوس به په 80 په پېښور کې مړ یې اوښسي هېڅوک نشته دی نه تپوس شته نه ښه نه بد زمونږ کیسول یو مراد سید ساتلی یو یې شیخ رشید ساتلی دی شروع وکړي او موږ بیا ټیویان او ریډوان چالو کړي کور په کور یې راته جنګ ساز کړی رورل اول به ځان پښتون کې ځان به افغان کې د مغولي دور ګندونه به د مغونه وباسي د انګریزي دور به وباسي د پنجابي دور به وباسي بیا به ته خالص پښتوني ته چې مولی خورې پوټکې تې بیل کړي پاڼې تې بیله کړي سرکونه تې بیله کړي او بیا یې خورې دقسې به ځان پاکې دې کار ته دا خو زړه ټوکو کار نه دی مونږ مطلب دا دی چې وطنونه دي او پسې روان یې وختي چا ذکر وکړو هغه شاهین صاحب لم د دې وطن د ټولو معدنیاتو 45 دي او په هغې کې زمونږ بچي دا یورینیم مونږ بل کال د چا نه پوښتنه وکړه په فرانس کې د یو هلک نه په موبایل په دغه مونږ ویل یورینیم په څه دي لا د خولې نه مو څه دا نه وختلي چې دړی په څو دي او من په څو دي هغه ویل توله په 8 لکه روپۍ دي د ایټم بم خټه د توربیلي او د کشمیر نه ونیسه د جلال آباد ته پورې او د دې کوه سلیمان نه ونیسه بیا د افغانستان د بر سره پورې دا ټول یورینیم دی دا د خټکو غرونه ترې ډک دي بیا ترې موږ تپوس وکړو موږ ویل د زمرود راته ووایه زمرود په څو دی هغه ویل د کاټلنګ دي او دوکاندار پوښتنه وکړه کاټلنګ په اروپا کې د دې بنو په شان مشهور دی ویل سار مې په یو فرانسي هلک د دې مخامخ غاښ عمره 2 حصې خرڅې کړې د یو غاښ ډبل ویل په 4 لکه سره پاڅه اوس د زمرودو او د یورینیم او د ګیسونو د تیلونو د بجلو د وطن بچیان چې کومه دي هغه په ډوډۍ پسې سرکونډۍ اړئ د دغه سپایان دي وایي په پول په ټپه پورې وځي په قومونو چې خدای پاک ځمکې ویشلي پښتون افغان سیله چې راغې د ملیکو په خورجین کې تاریخ لیکي چې ځمکې ختم شوي ویل خدای پاک حکم وکړو چې د جنت نه راکه دا موږ له چې کوم وطن راکړی دا د جنت نه عبارت دی په دې کې دومره څه دي هغه مشر ذکر وکړي سوره رحمان والا چې هغه نعمتونو برابر نعمتونه چې د هغې خپل طالب علم لا د ټولو معدنیاتو نومونه نواب صاحب د جرګې مشر دی پوښتنه ترې وکړه د 1200 به درته ولیکي غفور لالا ښه تکړه دی تپوس ترې وکړه هغه به د 1000 ولیکي دغسې نور د دومره وطن د خزانو ډک زمونږ پکې دا ژوند دی رونو که دا جرګه کوئ د افغانستان په حواله به هم کوئ په د یورپ د مطلب د ماډریټو په حواله به هم کوئ او دا خبرې به ورته ټولې کوئ او دا خبرې به خپل منځ کې د ولس نه راغونډوئ سیاسي استادان به بیا کنکریټ کوي تکړه کوي به او بیا به ته یو پالیسي سازې په هغې به عمل کې که پښتانه 1 لاک اسلام آباد ته لاړ څه حالت وی او ځان سره چې بړستنې م ویسو ځان سره خوراکونه م ویسو دا کور کې چې موږ کوم څه خورو دا به هلته خورو خو چڼې دال او ټیپر هم خوړل شي او پوخ هم خوړل شي هلته به ورته نیغ ناست دي ټوله دنیا به ستا تماشه کوي نو رونو دا حالت دی د جرګې نور بلا نکتې یعنې ما لیکلي دي هغه بحث هم غواړي بیا به هم زه د دوی نه خواهش وکړم چې زه ورته لږ دمم شم او تکړم شم بیا به زه د دې جرګې په کامیابۍ کې د خدمت والا
د دې لپاره زموږ دپاره چې کوم انتظامات کړي د ټولو نه مننه کور آباد چې دا کارونه کړي دي او دې وطن کې چې څه قسم کاري باید چې موږ د دې جرګې دپاره د یو لوی قومي کمیټۍ جوړه کړو او بیا هغې سره ودرېږو او بیا د هغې شاته ودرېږو بیا او زه به دی پاټو ته دا سوال وکړم د دې جرګې تاریخي جرګې په موقع چې د خدای خاطر وکئ تاسې په راتلونکي وخت کې که وټ سوټي هغې ته هم یو شئ او مطلب دا ده چې تاسو دې کار ته په شریک او په اتحاد او په اتفاق کار ووایو دا زما یقین دی چې ستاسو په حرکت کې به خدای پاک برکت ږدي موسی علیه السلام ته په مشهور صورت القصص کې خدای پاک وایي ورشه فرعون یو ظالم فاشست باچا دی هغه په ځان غلط نومونه ایښي ته دا مظلومان راغونډ کا تنظیم یې کا پوهې کا زه د مظلومانو د طرف یم که موږ یو شو خدای پاک د مظلومانو ملګری دی هغه به او منځونه خو موږ دونه منځونه کوو ماشاءالله چې دونه منځونه دا ټول عالم اسلام نه کوي دا کوم چې موږ کوو وختي مې د اوبو ته کاته سملختې رانه د اوبو روانو نو نور ستاسې وخت نه علمه تاسې به خفه کېږئ بل پښتنو عالمانو ته م اپیل کوم سوال کوم چې تاسو زمونږ په سیاست کې په زخمونو په نظریاتو موږ تقسیمي اقتصادي طور موږ تقسیمي موږ انګریزانو تقسیم کړي مغولو تقسیم کړي هغوی زموږ اجتماعي ټولنه تقسیم کړه زموږ تعلیم یې خراب کو دا هغوی موږ کې کار و دا فرنګیانو په اراده کول نو تاسې داسې خلک په مثالونو کې مه ورکوئ مولیانو ته زه اپیل کوم چې ته ورکه پنجابي له پیغور ورکې نو ته ورته وایې د ضیاءالحق په شان به دې والوزم د جنرال اختر په شان به دې والوزم د بل په شان به دې والوزم دا چې ته اوس مثال صدام حسین یادې قذافي یادې ډاکټر نجیب الله شهید یادې ډاکټر صاحب اشرف غني څوک یادوي په دې موږ که په خوله څه ونه وایو په زړه کې پرې ډېر خفه کېږو چې خلکو هر نظام خلک مني زمونږ نه څوک جمهوریت مني نه اسلام مني نه وطن مني نه زمونږ د خودمختارۍ څه دغه شته دی ته یو مسخره رانه جوړه شوې ده دا مهرباني دې وکړي چې د نورو وطنونو څنګه مولیان دي عالمان دي موږ یو پیره په سند کې خالد محمود که څه داسې نوم سومرو په جمعیت کې یو هلک و هغه ته وکاته قابو ماله جړا راغلې وه مال یا الله زمونږ مولیان هم تر دې سومرو په شان کې په داسې پړه کې نور ستاسې وخت نه علم هغه ځوان چې د وطن په درد خوږېږي که سل زله په مخ لویږي پورته کېږي ما ترې زر وارې قربان او صدقه کړي چې د مرګ په پوله ناست وي او جنګېږي السلام علیکم ډېره مننه